بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق الله ورسوله. معززو ناظرینو کتونکو یوټیوب چینل په ذریعے سره تاسو ته دین اسلام درس روان دي. امید دی چې تاسو ډیر په شوق سره مینه محبت سره دا درسونه اورئ. عقائد اسلام سلسلہ چارو دے، ذات صفات باری تعالی سلسلہ جاری دے او یقیناً توحید در زمونږ لګیا دی، ځکه چې توحید کله سړی وپیژني نو شرک سړی پخپله پیژني، او چې توحید د ګډوډ وي بیا شرک هم ته نشي پیژندی. ځکه ضرورت د کمې خبرې دی چې مونږ او تاسو د رب ذوالجلال خالق کائنات ذات متعلق صفات متعلق د توحید عقیده وپیژنو. نن مونږ د صفت علم باری تعالی متعلق یو اجمالی بیان کوو. الله جل جلاله علم صفت علم متعلق زمونږ د عقیده دی د اسلام چې الله علم هر شي ته محیط ته احاطه کړي دا، جزئیات ته محیط ته، کلیات ته، موجودات ته، معدومات ته، ممکنات ته، محالات ته، هر څه ته شامل دي. هر څه د ازل نه پیژني، اوسې پیژني، ابد پورې به پیژني. اشیاء بدلیږي را بدلیږي، خو د هغه علم نه بدلیږي. د زړونو وسوسو باندې هغه ته خبر دی، او د الله علم انتها نشتا. غیب و شهادت ټول پیجنی، علم ذاتی د هغه خاصه دی. خبره په توجه اورئ. علم ذاتی د هغه خاصه دی. کم سړی چې علم ذاتی چې د الله خاصه دی، هغه که غیب دی او که شهادت دی، غیب دی او که شهادت دی، که د هغې نه لږ څه معمولی درجې علم هم مخلوق د پاره ومنلو نو هغه کافر شو. او علم ذاتی څه معنی دی؟ علم ذاتی دا معنی دی چې بې د خدای په خپله باندې حاصل وي، از خود چاته حاصل وي، هغې ته علم ذاتی وایي. نو دی متعلق د قرآن عظیم الشان د الله جل جلاله صفت علم متعلق الله پاک فرمائی: یعلم ما فی السماوات والارض ویعلم ما تسرون وما تعلنون والله علیم بذات الصدور. په بل ځای کې الله پاک فرمائی: وان الله قد احاط بكل شيء علما. په بل ځای کې سورہ ملک فرمائی: واسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وان الله قد احاط بكل شيء علما. لاندې تفسیر کبیر لکی: بكل شيء من الكليات والجزئيات، په هر څه عالم دی. بل خبره الحديقة الندية کی عقیده د علم سدی: العلم وهي صفة تنكشف بها المعلومات عند تعلقها بها، سواء كانت المعلومات موجودة أو معدومة، محالة كانت أو ممكنة، قديمة كانت أو حادثة، متناهية كانت أو غير متناهية، جزئية كانت أو كلية. وبالجملة جميع ما يمكن أن يتعلق به العلم فهو معلوم الله تعالى. فرمائی د ټولو سيزونو باندې الله جل جلاله عالم دی. او الدولة المکیہ بالمادة الغیبیہ کے سیدی اعلی حضرت ډیر یو عظیم الشان عقیدہ دا اللہ صفت علم متعلق پیش کئی چی بالکل توحید بہترین عکاسی کئی. فرمائی: العلم الذاتی مختص بالمولى سبحانه وتعالى لا يمكن لغيره، ومن أثبت شيئا منه ولو أدنى من ذرة لأحد من العالمين فقد كفر وأشرك وبار وهلك. فرمائی چې الله جل جلاله علم ذاتی اللہ ذات پر مختص تی، بل چاہتے سوک نشی ثابت ولے. کچا یو ادنانا ذری عمرہ علم ذاتی ہم چاہتا چا ثابت کرو، فرمائی فقد کفر، کافر شو، اشرکا مشرک شو، بار و ہلکا ہلاک شو. نو معزز سامعین کرامو، آخر کی یو ضروری خبر نوٹ کول غواړم: وان الله قد احاط بكل شيء علما. توحید د معمولی خبره نه دی،
توحید د باری تعالی پیجندل ډیر ضروری دی فرمای وان الله قد احاط بكل شيء علما دلتهم بكل شيء راغلی دی ان الله على كل شيء التم كل شيء راغلی دی خود دواړو كل شيء کې فرق دی ولی دلته كل شيء چې کوم علما سره راغلی دی کله چې د شی تعلق صفت علم سره رالو نو دې شی نه مراد ممکنات کې دی شي محالات کې دی شي واجبات کې دی شي درې واړو ته شامل دی الله په ممکنات عالم دی په واجبات عالم دی په محالات عالم دی خو چې کله د شی تعلق قدرت سره رالو بیا دې شی نه مراد صرف ممکنات تی چې الله قدرت چې دې تتعلق بالممکنات نو دلته به شی نه مراد صرف ممکنات وي او علم سره چې شی رالو نو دلته مراد ته نه بیا ممکنات واجبات او محالات ټول وي امید دې چې زما په دې درس په تاسو رسیدلی مخکې ځان په پوي کې بلته شیر کوي الله تعالی دې مونږ ته صحیح عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا الحمدلله